دي. نن کومه واقعیا شوې د 15 کانکون د کې زخمیان شوي دي، د کې د شانګلي دورونه اغم دي او قسمت دا خو چې ډیر زیات زخمیان نه دي او په وخت هسپتال ته رسولې شول. د حاکم او ایاز پسرانی وکیل غنی رحمان ولد امیر واحد، سردار مجید باچا ولد عبدالاحد، عبدالباعث ولد عبدالمجید ساکنان شانګله دا سار 9 بجې دغلته د کار کولو او هغه زخمیان شوي دي. بیا د مقامی ما چې کوم په خپل سترګو لیدلې دي نو الته کې یو ټیکسي کې درې کسان راچولي موټر کې او هغه په بو هسپتال ته راوړي دي. مطلب دغلته امبولانس هم نو د عربونو کربونو روپو بزنس کیږي، د عربونو کار کیږي، کانکونی کیږي. د 13 کالونه د کربونو روپو کولر وته دغلته د علاقه خالی شو، غرونه ډټ شو او په دغه علاقه کې هسپتال نشته. بیا دغلته ورسره نږدې د ریسکیو سنټر نشته، بیا دغلته ورسره نږدې دغه د امبولانس نشته، هسپتالونه نشته، چوکۍ دغلته علاقه کې خپل چوکۍ نشته. جلوزو چوکۍ ته برازي ډېر د افسوس خبره ده. په دې باندې زما حکومت لا سوچ پکار. د چراټ کولې ماینونو کې نننۍ واقعي د مختلفو ادارو سترګې کولو کې او د حواله سره ډېر غټ انکشافات هم راځي. دغلته چې کم سہولیات دي، کم ادارې لګیا دي او کمی طریقې سره دغلته کار کیږي، په دې باندې کم ادارې نظر ساتي. دا چې کومه واقعیا شوې ده نو د حواله سره ویل کېږي دا چې د انکوایري شروع ده چې آیا دا دماکه د بارودو وکنه دا صرف د کولې د ګیس دماکه و عمومي تور باندې دغلته دغه قسمه واقعات شي. خو هغه باره کې بیا بس یو وړوکی غونډه خبر ورکوي دا د ګیس دماکه و د کولې د ګیس نو د کولې د ګیس دماکه خدا سي نه کیږي چې دومره کسان پکې زخمیان شي. په هر حال دلته خو مایننګ کې چې کم بارود استعماليږي دغلته کې نور چې کم داغي طریقې کار دی، ماینونه کینی، ماینونه غورځيږي، دغلته کې خلک په دې ماینونو کې گیر شوي دي. نو د دې حواله سره خلک تاسو کوي چې د دې سیفټي سه تنظیم دی. مطلب دلته چې کم خلک کار کوي، کم ادارې په دې باندې تعینات دي، نو هغه دې حواله سره څه کارکردګي ده. د دې د تدارک ورونه شو دغلته چې کم خلک بیا گیر شي نو په هفتو بیا هغه گیرمي په میاشتو پس د غي لاشونه راوتی. بیا دغه سي چې کم د زخمیان شي نو هغه په کم په پرایویټ ټیکسیانو کې نن داخله د کولې د ماین نه د شاکوټ نه په بو هسپتال ته رسیدلی. دا خو د دې قسمت خو چې تر اوسه پورې دا زخمیان پاتې شو، د دې علاج شروع شو. دا کله زخمیان زیات وي نو د دې لپاره به د کې خو به دې مړ کېدل. مطلب دا دی د دومره لوی یو سنټر دی د عربونو کربونو روپو دغلته کولر وزي او دلته نوتی د 13 کالونه دغلته یو مایننګ شروع دی او دغلته نږدې دومره هسپتال نشته او دغه زخمیانو د لپاره دغلته بیا یو ریسکیو سنټر نږدې نشته، دغلته ګاډي نشته، امبولانس نشته. نو خلک په دې باندې سوال چتای چې یاره دا دومره غټ کار کیږي دغه په زرګونو کارکون لکه قانونو کې کار کولو والا کارکنان موجود دي لګیا دي او دغه حفاظت د لپاره اسباب نشته. نو دغه وجوهات هغه دام دي چې کم خلک د کولې د مایننګ کوي هغه په خپل د کې کمزوریان دي، خو چې کم اداري دی باندې تعینات دي نو هغه د دې حواله سره مضبوط چان بین نه دی کړی، نه په دې باندې مضبوط نظر ساتلی دی. خو یو واقعیا شي او بیا هیر شي. په هر حال دا چې دماکو دا صورت ته بیا په کوله کې دنه چې کومه دماکه کیږي دا سټیم هم ډیر څه خطرناک روخ اختیارول شي او دینه غټه تبعیم کېدای شي. نو حکومت له دې حواله سره پکار دادي چې داسې قسمه دماکي کمې کیږي نو دغه حفاظتي انتظامات دغه فوري پکار دي.